محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أذلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ورونو دلته کې الله تعالی د دې منافقانو د حالاتو یو دو مثالونه ذکر کړي. په ټول قرآن مجید کې الله تعالی 52 مثالونه ذکر کړي دي او په سوره بقره کې الله تعالی 15 مثالونه ذکر کړي دي. اوس مثال د څه دپاره یي؟ مثال د دې دپاره یي چې دا مخاطب چې کوم انسان دی چې دی په خبره باندې ښه پوه شي. ځکه یو خبره انسان لګیایي خو چې مثال ورته ورکړي چې دې مثال داسې دی لکه داسې، انسان بیا خبره ذهن واخلي. نو الله تعالی ډېر زیات مهربانه ذات دی، نو خصوصا په مؤمنانو باندې چې دوی په دې قرآن باندې پوه شي، د منافقانو په حالات باندې پوه شي، وخت په وخت باندې الله تعالی مثالونه ذکر کوي. او ما تاسو ته وی چې 52 مثالونه الله تعالی په قرآن مجید کې ذکر کړي دي. د مثال یو غرض دای چې دا انسان په دې مثال کې فکر وکړي. نو چې فکر په قرآن مجید کې وکړي او د هغې په مثال باندې ځان پوه کړي، نو الله تعالی به ته اجر درکړي. دویم دا دی چې انسان د دې مثال نه عبرت واخلي چې ګوره دې خلکو مثال الله تعالی ذکر کړی دی. لکه ګوره وروسته به راشي الله تعالی فرمایي: کمثل الحمار یحمل اسفارا. هغه انسان چې په خپل علم باندې عمل نه کوي، نو دا هغه مثال د هغه خر دی چې په هغه باندې کتابونه باري. نو دا الله تعالی اوس یو مثال ورکو، نو انسان له عبرت اخیستل پکار دی چې ګوره انسان کوم مسله زده کړه، په هغه مسله باندې پوه شو، بیا پې عمل نه کوي، نو مثال یې د خر دی. یا الله تعالی فرمایي کمثل العنکبوت. دا کم چې کافران دي او دوی چې کم چلونه کوي، الله تعالی فرمایي د دوی مثال داسې دی لکه د جولا د جال چې هغې باندې هواګانې راشي ویسته کې وران کړي. نو دغه شان د کافرانو تدبیرونه دي او د هغوی چالونه دي. وخت په وخت باندې به دا مثالونو کې خبره کوو. نو دویمه فایده د مثال دا دی چې انسان ته عبرت واخلي، او دریم دا دی چې انسان په دې مثال باندې پوه شي، نو د دې مثال عالم بشي. ځکه علماو ذکر کړي دي، بلکې حدیث کې دي چې د عالم علم هغه د قرآن په مثال باندې پوهېدل دي. نو که کوم عالم د قرآن مجید په مثال باندې پوه شو، نو دی عالم دی، او که د قرآن مجید په مثالونو نه پوهېږي، نو دا بیا عالم نه دی، نو د انسان علم ورسره سیوا کېږي. نو دلته کې الله تعالی د منافقانو یو مثال ذکر کړی دی. ګوره مړه وایي د دې مثال دی: مثلهم کمثل الذي استوقد نارا. د دوی دا مثال داسې دی لکه یو سړی دی او په یو ځای کې اور بل کړي. فلما اضاءت ما حوله، چې دا غیر چاپیره د ده ښه رڼا شي، نو ذهب الله بنورهم، الله تعالی ته دا رڼا واخلي. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، او الله تعالی یې پرېږدي په هغه تیارو کې چې دی بیا څه نه ویني. و ظاهره باندې دې مثال څه مطلب دی؟ یو مطلب علما دا ذکر کوي چې ګوره دې منافقانو په ظاهره باندې ایمان راوړو او ځان یې په امن کې وګڼو، لکه انسان چې په یو ځای کې اور بل کړي او وایي چې بس زه بالکل اوس په دې ته تودېږم او ناست به یم. دغه شان دې منافقانو وایي چې یاره مونږ خو دا پیغمبر علیه السلام دا صحابه دوکه کړه، نو ځان یې په امن کې وګڼو. خو ناڅاپه څه چل وشو؟ ناڅاپه الله تعالی دا منافقان ظاهر کړه چې ګوره دا منافقان دي. واپس په هغه تیارو کې پاتې شوه، لکه څنګه چې انسان اور مړ کړي او اور ته ختم شي او دی واپس په تیاره کې پاتې شي، دغه شان دا منافقان په تیاره کې پاتې شوه، الله تعالی ظاهر کړه.
یو د دې مثال مطلب دا دی. دویم مطلب دا دی، عبدالله ابن عباس او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې په مدینه منوره کې بعضو خلکو اسلام ظاهر کو او یو څو ورځې په دې اسلام کې پاتې شوه، په حلالو په حرامو باندې ځان پوه کو، یو قسم په رڼا کې روان شوه. بیا دغه خلکو دا ایمان پرېښود او واپس کفر ته راغله، واپس په حرامو واپس په شبهاتو کې مبتلا شوه. یو څو ورځې په رڼا کې خو واپس بیا کفر ته لاړه. دویم مطلب یې دا دی. دریم مطلب یې دا دی چې ګوره ظاهره دوی په دنیا کې وي چې موږ ایمان راوړی دی، نو دوی په رڼا کې وو، ځکه ظاهرا ورته چا غږ نه کوو، مال یې محفوظ و، مونځ یې کوو، په غنیمت کې ورته حصه ملاوېده، ښه په رڼا کې وو. خو چې کله دوی مړه شوه او قبر ته ورکوز شوه، نو په دقه ټایم کې اوس د دوی تیارې شروع شوې. نو دا الله تعالی د دې منافقانو مثال ذکر کوي چې دوی مثال خو داسې دی چې یو سړي اور بل کړی او بیا ترې هغه رڼا الله تعالی واخلي او په تیاره کې پاتې شي. بلکې علما وایي چې ګوره یو انسان په تیاره کې د مخکې نه وي نو دته دومره نقصان نه وي، او چې یو سړی رڼا ده او एकदम ورته بیا تیارې شي نو بیا دته ډېر نقصان محسوسېږي. لکه ګوره عام طور باندې زمونږ په کورونو کې او پخوا هغه زیړ لیټونه وو، نو زمونږ په هغې باندې ګزاره کېده، یا ډیوه به وه یا بلاټین و ګزاره کېده. اوس دا غړ غړ بلفونه راووته، اوس چې دا نه وي نو مونږ کتاب هم نه وي، نو ولې چې مونږ د هغې سره عادت شو. نو دغه شانته کې دا کافران دوی په دې رڼا کې روان شوه خو एकदम هغه خپل کفر پرېښو، هغه ایمان یې پرېښودو او کفر ته واپس راغله، نو په تیاره کې واپس پاتې شوه. مثال مطلب دا دی. او بل یو عجیبه صوفیا یو تفسیر کړی دی. صوفیا دا وایي ګوره دا کافران د مکې معظمې دا خلک چې ونو وایي دوی په تیاره کې وو، د کفر، د شرک، د منافقت، د ریاکارۍ، د قتل او چې څه قسمه ګناه نو هغه په دوی کې و، په تیارو کې پراته وو. نو الله تعالی یو عظیم انسان راولېږو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام، او په دوی کې د ایمان، د قرآن مجید، د سنت د هغوی رڼا یې پکې بله کړه، او دوی به کې یو څو ورځې د هغه سره قدمونه هم واغسته چې یاره دا خو په دې څیز کې خوند شته. خو دې خلکو د دې رڼا قدر ونه کو، د دې نبي علیه الصلاة والسلام د دې نعمت قدر یې ونه کو. نو ذهب الله بنورهم، نو الله تعالی ته هغه رڼا بوتله چرته منتقل کړه مدینې منورې ته. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، او دا خلک یې واپس په تیارو کې پرېښوده چې بیا هېڅ نه لیدل. نو چې دوی د هغه رڼا قدر ونه کو، الله تعالی ته هغه رڼا مدینې منورې ته منتقل کړه. دې وجې نه علما وایي چې الله تعالی کم نعمت چاله ورکړی او د هغه نعمت انسان قدر نه کوي، نو الله تعالی به دا نعمت اخلي. لکه انسان دی، الله تعالی ولا په یو ځای کې د دین د خدمت مقرره کړې ده. لکه زه به ځان یاد کړم چې الله تعالی مال یو مقرره کړی دی چې ګوره دلته کې جمع کوو د الله تعالی په توفیق باندې یو دوه درې ټکي تاسو ته ښایو. اوس که ما د دې نعمت قدر ونه کړو او ما وی چې مړه دا څه ځان ستړی کول دی دا، نو الله تعالی به دا نعمت زمانه واخلي. نو په دې ځای باندې یو بل څوک ناسي، زمانه به ښه درس کوي، ښه قرآن مجید به وایي، خو زه خو ترې محرومه شوم. دغه شان تاسو یې، نو که تاسو د دې نعمت قدر ونه کو، نو تاسو به الله تعالی بوزي او دلته کې به نور خلک ناسي او هغوی به قرآن مجید اوري. دا د قرآن مجید او دا د قرآن او د احادیثو د دین ګورې لچک دی. ګوره د نبی علیه صلات وسلام د خپلې زمانې خپلو خلکو د پیغمبر علیه السلام قدر ونه کو، تر دې پورې چې په هجرت باندې مجبوره کو. خو خلک وله د کم ځای نه راغله، صهیب زا روم، بلال زا حبشه، سلمان زا فارس، اے خاک مکہ چی تعجب است اے ابو جهل. چې ګوره حضرت سلمان وله د فارس نه راغی، بلال وله د حبشو نه راغی، او سلمان وله د فارسو نه راغی، او صهیب وله د روم نه راغی، او اے د مکې خاورې ساجیبه خبره ده چې دا ابو جهل دغه شان د نبی علیه السلام مخامخ ورته کور او هغه ایمان را نه وړو. دا د الله تعالی د دین استغنا ده چې کم خلک هم د نعمت قدر نه کوي، الله تعالی د هغوی په ځای باندې نور خلک راولي. الله تعالی د دین دا کار دا به جاري خامخا، خو چې مونږ پکې استعمال شو نو په دې کې مونږ ته خپل ځان پکار ده چې حمد پیادا کو، شکر پیادا کو چې الله تعالی پکې زه استعمال کړم. کنه د الله تعالی دین دی، دا به رواني، دا به قایمي، دا به دایمي. نو دل د الله تعالی مثال ذکر کو چې ګوره دې خلکو دا غرنا قدر ونه کو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی، نو الله تعالی دا خلک واپس په تیارو کې پرېښوده. نو الله تعالی دا مثال د دې لپاره ذکر کوي. نو دلته کې الله تعالی د اور مثال ذکر کو
او وروسته الله تعالی بیا د اوبو او د باران مثال ذکر کوي. علما وایي د هغې وجه دا ده چې دا اوبه چې کوم دي نو په دې سره انسان ته زندگی میلاویږي. نو دغه شانته کې الله تعالی وفرمایل چې که تاسو وایه چې موږ ته زندگی میلاو شي نو ایمان به راوړئ، او بیا په دې اور سره انسان ته رڼا میلاویږي. په اور کې یو خاصیت دا دی چې په هغې کې رڼا میلاویږي. نو دغه شانته کې مؤمن له پکار دا دی چې د ایمان راوړو، خو اوس چې د رڼا حاصلوي نو د قرآن مجید نه به حاصلوي. نو الله تعالی بیا مثال د قرآن مجید ذکر کوي. نو د قرآن مثال الله تعالی د باران سره بیا ورکړی دی. او دویم علما وایي ګوره چې اور انسان کله بل کی نو دغه اور یو څه وخته پورې بلیږي، خو بیا چې کله د هغې لرګي ختم شي نو دا اور مړ کیږي. نو دغه شان د انسان د ایمان دی چې ایمان خو دې راوړی دی، خو دې ته اوس ضرورت دا دی چې دا به ګورې حرارت په وله ورکې، دا به ساتې، دا به همیشه دپاره بل ساتې. نو څنګه به بل ساتې؟ د قرآن مجید په درس باندې به بل ساتې. دغه شان د علماو په مجلس کې به کښېنې، ذکر به کې، فکر به کې، د آخرت غم به کې، نو ایمان به دې تازه. او که تا ځان داسې اخوا کو نو بیا به دا ایمان چې دی ورځ په ورځ باندې کمزوری کېږي، لکه څنګه چې دا اور چې دی هغه په آخره کې ایسته کې مړ شي. نو ځکه الله تعالی دلته کې د اور او د اوبو خبره کوي. نو اوله به دغه مثال ذکر کړي، د هغې نه بعد به بیا الله تعالی د دې باران دا مثال ذکر کړي. نو الله تعالی فرمایي چې صم بکم عمی فهم لا یرجعون، دا خلک کاڼه دي، چاړاګان دي، ړانده دي، نو نه راګرځي حق ته. نو مطلب دا نه دی چې د دې کافرانو سترګې نه وي، مطلب دا نه دی چې دا کافران چې نو کاڼه وو، او مطلب دا نه دی چې دوی ګونګیان وو، خو مطلب دا دی چې الله تعالی موږ له دا سترګې راکړي دي، نو چې د الله په مرضۍ کې نه استعمالوو نو داسې دی لکه موږ چې ړانده یو. دا غوږونه الله تعالی راکړي چې په دې باندې ته حق نه اورې، لکه دې کافرانو به نه اورېدو. وی لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، دې قرآن ته غوږ مږدئ، چغې پکې جوړې کوي، شور جوړ کوي، لعلکم تغلبون، چې تاسو غالب شئ. نو چې غوږ دی خو حق خبره پې نه اورې نو ستا دا غوږ داسې لکه غوږ چې دی نه. او دغه شانته کې ژبه ده، نو چې په ژبه باندې ته حق خبره نشي کولی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الساکت عن الحق شیطان اخرس، هغه انسان چې د حق خبره په ژبه باندې نه کوي دا ګونګی شیطان دی، شیطانی خو ګونګی. نو فهم لا یرجعون، دوی نه راګرځي حق ته، یا فهم لا یرجعون، دوی نه راګرځي اسلام ته. ټولې خبرې صحیح دي. دویم مثال الله تعالی ذکر کوي، وایي ګوره وایي د دې منافقانو مثال داسې دی لکه داسې دی لکه باران چې باران د بره نه وریږي، نو په دې باران کې چې دی نو تیارې پکې امي، په دې کې ګړزار پکې امي، په دې کې برېښنا مي. نو دوی څه کوي؟ دوی د دې مرګ د دې یرې نه دا خپلې ګوتې راواخلي، په غوږونو کې کېږدي. نو الله تعالی فرمایي وایي دا خو یې زما نه نشي خلاصولی. والله محیط بالکافرین، الله تعالی راګیرونکی د کافرانو لره. لکه څنګه چې په یو ځای کې یو کوتره ناسته ده او مخامخ ورته پیشو ور روان دی، او دا کوتره چې د سترګې پټې کړي وایي ځه وایي دی ما نه ویني، نو بیا به چې وګورې ایسته به د هغه په خوله کې. نو دغه شانته کې دا کافران دا خپلې ګوتې په دې غوږونو کېږدي چې د مرګ نه به خلاص شمه، الله تعالی وایي چې نه خلاصېږي. اوس د دې مثال څه مطلب دی؟ د دې هم ډېرې خبرې علماو کړي دي، خو یو اسان مطلب یې دا دی چې ګوره دلته کې الله تعالی د دې منافقانو او د دې باران او د قرآن مثال ذکر کوي چې ګوره دا باران چې دی د بره نه وریږي، دغه شان د قرآن مجید چې دی الله تعالی د بره نه نازل کړی دی. نو بیا چې کله باران وشي نو ظاهره په هغې کې تیارې پکې امي، او په هغې کې ګړزار پکې امي، او په هغې کې برېښنا مي. نو دغه شان په دې قرآن مجید کې ظلمات نه مطلب دا چې تکالیف دي پکې. په قرآن مجید کې آیاتونه د جهاد دي، سختې خبرې پکې هم شته. ورعد، او دغه شانته کې په دې کې د عذاب آیاتونه هم شته. وبرق، او په دې کې برېښنا ده، د غنیمت خبرې پکې هم شته، د جنت خبرې پکې هم شته. نو دوی څه کوي؟ دوی داسې کوي لکه په یو ځای کې چې ګړګوړي یو انسان په غوږونو کې لاس کېږدي، نو دې کافرانو به وي لا تسمعوا لهذا القرآن، په غوږونو کې ګوتې ورکوي، په قرآن باندې ځان مه پوهوئ. نو الله تعالی وایي زه به یې راګیر کړم، که ځان پې پوهه کړې او که ځان پې نه پوهه کړې، حجت د باندې پوره شو. نو الله تعالی وایي زه به دې راګیر کړم. ښه د دوی څه حال دی؟ الله تعالی وایي د دې مثال دی لکه یو سړی چې فرض که په تیاره کې او بریښ کله وشي نو دا انسان پکې لږ روان شي،
خو چې کله بیا دا تیاره شي نو دوی پکې ودرېږي. نو دې مطلب دا دی چې کله الله تعالی د مسلمانانو له فتوحات ورکي، کله د مسلمانانو له الله تعالی فتح ورکي او ښه حالت پې راشي نو دوی لږ د مسلمانانو سره مزل وکي، یوه موږ خو ستاسو ملګري یو، غنیمت پکې موږ له هم راکوئ. خو کلما اضاء لهم، خو چې کله د هغې نه بعد مشو پیه هو اذا ازلم علیهم، خو چې کله بیا لږه تیاره شي، لږ سخت حالت راشي، لږ تکلیف راشي، لږ لوږه راشي، نو قامو، نو په دغه ځای کې دوی ودرېږي. نو الله تعالی دلته کې مثال د منافقانو او د قرآن مجید په دې طریقه باندې ذکر کوو. زما به خیال چې تاسو په دې مثال پوه شوئ پې. مطلب دا دی دلته الله تعالی وفرمیل ورعد و برق، یو پکې برېښنا ده او بل پکې ګړزار دی. نو اصل کې د رعد پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا یو فرشته ده او دا ګړګوړ چې کېږي نو دا اصل کې د هغې د چابک اواز دی، او دا بریښ چې کېږي نو چې کله په دې چابک باندې دا وریځ ولګي نو بریښ کېږي. لکه جدید فلاسفه یا ساینس هم دا وایي چې دا د یو بل سره د پروټان او الکترون د یو بل سره ولګي نو بس ګړستې وشي او د هغې نه بیا د رڼا وشي، او د رڼا سپیډ چې دی نو هغه سیوا دی، اول برېښنا راشي، بیا بس وروسته ګړز راځي. دوی هم را سره دا خبره مني. او ورونو که ساینس یې مني او که نه یې مني، اصل کې قرآن مجید د ساینس کتاب نه دی، بلکې قرآن مجید د الله تعالی د وحی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام او الله تعالی چې څه ویلي دي هغه بالکل په خپل ځای باندې ټیک دي. هو د یو شیز دپاره ډېر سببونه کیدی شي، لکه مطلب عام طور باندې چې کله زلزلې نو مونږ دا وایو چې ګوره دا د انسانانو د ګناهونو د وجې نه کیږي. ساینس دا وایي چې دا خو په ځمکه کې پلیټونه دي، دا وخوځېږي. مونږ وایو صحیح ده، د یو شیز دپاره ډېر سببونه کیدی شي. د انسانانو د ګناهونو د وجې نه هغه پلیټونه وخوځېږي نو ټیک ده، او دغه پلیټونو ته حکم څوک کوي؟ الله تعالی یې ورته کوي. نو مطلب دا چې د یو شیز دپاره ډېر اسباب کیدی شي، خو حکم ورته څوک کوي؟ الله تعالی یې ورته کوي. که نه ډېر کله ته باندې وریځ موجود وي چې الله تعالی ورته حکم نه کړی باران ترې نه کېږي، چې کله ورته الله تعالی حکم وکړي بیا باران وشي. کله کله په شین اسمان باندې ستا باران راخېږي. نو دا د الله تعالی د قدرت نښې دي. نو تاسو په دې خبره ځان پوهې کوئ چې قرآن مجید چې دی که نه نو هغه که په یو ځای کې ساینس د قرآن سره برابرېدو جو هغه هم منو، دا هم منو، او که نه برابرېدو نو زمونږ اصل کې قرآن دی نو بس قرآن مجید به منو. ساینس خو مفروضات دي، هغوی خو یو خبره پیش کی بیا په یو لس کاله بعد سوچ وکړي یاره وایي په دې خبره کې موږ لږ غلط شوي، یاره وایي زموږ دا نظریه اوس بل شانته کې ده. نو هغه انسانان د انسانانو جوړ کړی، او قرآن دا خو اټل دی، شریعت خو اټل دی. نو موږ به د شریعت خبره منو. هو کوم ځای کې که ساینس را سره چلېدو جو صحیح ده، که را سره موږ ته تاسو خپل کار کوئ موږ خپل کوو. مطلب دا دی. نو دلته کې الله تعالی دا باران مثال ذکر کوي. نو علما وایي د هغې وجه دا ده چې دا باران د بره نه کېږي، وحي هم الله تعالی د بره نه را نازل کړې ده. دغه شان د باران اوبه چې دي هغه صفا دي. نو دا قرآن مجید الله تعالی صفا کتاب را لیږلی دی، په دې کې ګډې وړې خبرې پکې نشته، صفا کلک مضبوط خبرې دي پکې. دغه شان ته کې باران چې کله وشي نو ځمکه پې ژوندی شي، نو په دې قرآن مجید باندې الله تعالی د انسانانو زړونه ژوندي کوي. نو ځکه الله تعالی د قرآن مثال د باران سره ورکو. نو دا دوه مثالونه دي د منافقانو په باره کې الله تعالی نازل کړي دي. تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ. مثلهم، مثال د دوی، کمثل الذی، پشان د مثال د هغه سړي دی، استوقد نارا چې بل کی اور لرا، فلما اضاءت ما حوله، هر کله چې روښانه شي غیر چاپیره ده، ذهب الله، بوزي الله تعالی، بنورهم، رڼا د دوی، وترکهم، او پرېږدي دوی لره، فتیارو کې، لا یبصرون، چې څه نه ویني، صم بکم عمی فهم لا یرجعون، دوی کاڼه دي او چاړاګان دي او ړانده دي، نو دوی نه راګرځي حق طرف ته. او کصیب من السماء، یا مثال د دوی پشان د باران دی، من السماء چې وریږي د اسمان نه. نو تاسو به اوس دا وایئ چې باران خو د وریځو نه وریږي. نو ګوره سما اصل کې ویلی کېږي کل ما علاکه فهو سما، هر هغه شی چې هغه ستا نه بره دی دا سما دی ته ویلی کېږي. د چت هم سما ویلی کېږي ځکه چې زموږ نه بره دی.
نو الله تعالی فرمایي چې وریږي د اسمان نه، ترجمه به مونږ داسې کوو چې وریږي د بره نه، نو د بره نه خو وریځم ده که نه، د وریځو نه وریږي، نو دواړه خبرې ټیک دي. من السماء د بره نه، فيه ظلمات چې پای کې تیارې وي، ورعد او ګړزارې وي، وبرق او برېښنا وي، یجعلون اصابعهم اږدي دوی خپلې ګوتې فی آذانهم په غوږونو کې، من الصواعق د وجې د یرې د تندر نه، حذر الموت د وجې د یرې د مرګ نه، والله الله تعالی چې دی محیط بالکافرین راګیرونکی دی کافرانو لره. حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي عبدالله ابن عباس چې کله ګړزارې کیږي انسان دی په دغه ټیم کې دا وایي چې سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته، و الله تعالی به د دغې د عذاب نه ساتي. یا وایي نبی علیه الصلاة والسلام به دا دعا کوله چې اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک. نبی علیه السلام به دا وایي چې الله تعالی په خپل غضب سره موږ مو وجنه، په خپل عذاب نه مو وساته، نو الله تعالی به د دغه عذاب نه ساتي. نو دواړه دعاګانې راغلي دي. یکاد البرق زرد چې برېښنا، یخطف وبتختی ابصارهم نظرونه د دوی، کلما اضواء لهم هر کله چې روښانه شي دوی ته، مشو فیه روان شي په هغې کې، و اذا اظلم علیهم هر کله چې تیاره شي په دوی باندې، قامو ودریږي، ولو شاء الله او که غوښتلی الله تعالی، لذهب بسمعهم بوتلی به وی د دوی د غوږونو طاقت، و ابصارهم او د سترګو طاقت، ان الله بشک الله تعالی على كل شيء قدیر په هر شیز باندې قدرت والا دی. پاڼې تقسیم کړی دا کم ملګري چې نوي دي دوی په دې ترتیب باندې نه پوهېږي. نو ګوره چې تاسو لکله دا ګیټۍ درکړي نو ستاسو سره به داسې یو پاڼی نو دې باندې بره لیکلي دي 3 مرتبه، نو درود شریف یې ورته لیکلی، بیا لاندې ورته لیکلي 360 مرتبه لا حول ولا قوة الا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله الا الیه، بیا 360 لیکلی دی الم نشرح لک، بیا 360 لیکلی لا حول ولا قوة، او بیا 3 ځله بیا درود شریف لیکلی. دې مطلب دا دی چې تاسو ته کله ګیټۍ میلاو شوه نو هر انسان به اول 3 ځله درود شریف وایي. د هغې نه بعد چې ستاسو سره دا کمه ګیټۍ دي نو دا په لاس کې کېدی نو په هره ګیټۍ باندې به یو ځل ووایې. 360 سره ستاسو کار نشته، دا 360 دی دا پوره کېږي. چې کومه ګیټۍ د سره ده په هغې باندې ووایه لا حول ولا قوة الا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله الا الیه، دا کېده. بیا پې ووایه، بله ووایه، نو که 10 ګیټۍ دي که 20 دي ووایه پې، چې دا ختم شو بیا بل لاس ته راواړئ، بیا به الم نشرح لک صدرک دا به پې ووایې چې څومره ګیټۍ دي په هغې باندې به یو ځل ووایې، بیا دې کېښودې، بیا به یې راواخلې لا حول ولا قوة الا بالله، بیا په هره ګیټۍ باندې دا ووایې، بیا په آخره کې بیا درود شریف ووایې، بس دقه ختم شو. ما خیال تاسو پې پوه شوي یې، پوه شوئ پې. ګوره مطلب دا دی چې تاسو له دا کمې ګیټۍ درکړې 360 سره ستاسو کار نشته، خو چې کمې ګیټۍ درکړې ده 3 ځله درود شریف ووایې نو په هره ګیټۍ باندې ووایه لا حول ولا قوة الا بالله لا ملجا ولا منجا من الله الا الیه، ټولې ګیټۍ دې واړولې کېده، بیا یې راواخله. نو دا څومره ګیټۍ چې دي نو په هره ګیټۍ باندې الم نشرح لک صدرک دا پوره صورت ووایه، چې بیا دې کېښودې بیا راواخله په هره ګیټۍ باندې لا حول ولا قوة ووایه، او په آخره کې 3 ځله درود شریف دي. اوس پوه شوي دغه ترتیب باندې ختم دی. دا موږ د هر جمعې په شپه باندې کوو او ډېر برکت او خیر پکې الله تعالی اچولی دی.